نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم. دا سورة الأعراف تی اتم سپارہ لسم رکو شروع کی گی. پدی آیاتونو کے اللہ سبحانہ وتعالی دا سمودیانو ذکر فرمائے لدے. دا سمود قوم هم د نوح علیہ السلام پا اولاد کیو ما سنگ پرون عرض کرو چه دا عادیان او سمودیان دا د یونی کا اولاد دے. خودی بیا مزید پا دو قبیلوں کی تقسیم شو. نو یو زے کے آباد شو بل زے تلاړو. لہذا دیم خطادات کی خواروار شو او دا سیاغیم دیر خواروار شو. خو آغا خلق چکمو آغا دیر غټو جسو والو او دیر قوی او طاقتورو عادیان د کجورو نغټه غټه بنې بوبې داغي او هغه ډیر زیات ګومند شروع کو په دې خبره باندې او په مزه بت پرستی په هغه کې مراغه تقریبا شپږ اته کارانه پس چې کوم دینو د نوح علیه السلام نه پس یعنی دی تعالی پاک پیغمبر رو لګلو. دلته هغه هود علیه السلام هغه ته راغلو ایته واعظ نصیحت کو چې تاسو بت پرستی پرې دی او دا تکبر او دا غرور پرې دی او صحیح شي ایو الله منول والا جوړ شي. خو خبرونه منله نو وی ربونګه بسوک سکر کې دی ډېر غټ پکانا جوړ کو ډېر زیات پاخه بلډینګونه جوړ کو او بیا داسې په برو ډېرو باندې جوړ کو او وی بدنونه او ډېر مضبوطی قلاګانې ورسې جوړ کو. الله په سیله رو لګل بعد سرسره پیرو لګلو اتر ورځي او وش په دې باندې مسلسل بادو او داسې به چتول چې د سورو د غارونو او د غره به راوستو داسې به بر اسمان ته وګو او دا غدن چې راغوزار شو سر به یو خپري وته لاس او پی به ټول بل خپري الله هلاک او بیا الله پاک فرمایي وقطعنا دابر الذين كذبوا او مونږه پریکړه جوړې د هغه خلکو چې چا درو غړي بیا آیاتنا زمونږ غایاتونو لرا او زمونږ پیغمبرانو لرا وما كانوا مؤمنين او دای یعنی مومنان کی دن کی نو دی ایمان روڑن کی نو. اللہ پا علم کی دا خبر ہوا چھ بس دی کی اس سوک ایمان والا نشتا لہذا اللہ تی اسمکا صفاقا جرڑی والا ختم کی جرڑی دی اسیس چھ دا بوٹیو باتنو دا جرڑو سر بسا ختم شی. دلتا کہ اللہ پاک دو فرمائے لہذا مفسرین حضرات لکی چھ دا غی دا نسل نو سوکم باقی ندے. دلتا دا بیا سمودیانو تا اللہ سبحانہ وتعالی دا غی پا قوم کی صالح علیہ السلام رو لے گلو او صالح علیہ السلام چې کردای کراغلو په دای کې یو قسم بیماری راغلی وا یو کفر او شرکم پکې رو رانه وته بل پکې دای کې دا یو بیماری رانه وته و چې دای به کم تول کولو کم
چې تا نه به یو څیز اخیستو نو هغه به نه دروند اخیستو په دوه قسمه کاڼي دی ایښي. مثال اوس په موږ په دې زمانه کې نن سبا زموږ په پښتونخوا کې اکثر دا خبره چلیږي چې دلته پوخ سیر او کچه سیر، کیلو او پوخ سیر. اوس غرور دا شی رکیږي خو لکه تر اوسه پورې لا اوس یا لکه په پوخ او کچه بعض ځایونو کې شته. نو دغه شانتي په پوخ باندې واغشتو او په کچه به خرڅولو. نو الله سبحانه وتعالی وترودي ګوري چې تاسو خلکو له سيزونه مکموي. نو بیا خو چې ریټ کې ته فرق کوي خو بیا خو ټیک شو چې یعنی په پوخ ته مطلب ګران اخلي او پر څنګه چې په پوخ ګران خرڅي او په کچه ارزان خرڅي او ما غریټ ولا جوړي که زرګران دی او که دغه دی هغه که تولم خرڅي نو وي په خطو له که کچه توله. نو دا په خو کچه دا ګور دا خبره نه ده، بس یو عالمی اوس نن سبا ګرام چلیږي، کیلو چلیږي، لیټر چلیږي، بس په دې باندې خرڅوي. سیرونه خروج شو، اوس په سیرونو کې څه پاتې دي. لہذا په کوم پاغي باندې اخلي یم میلیونو عالم پاغي باندې ګوره باندې په کیلوګانو باندې په سیرونو نه باندې یا دغه شانتي هر شي چې راځي انټرنیشنل دی او کنه په قومي سطح باندې دي یا عالمی سطح باندې دي. نو دواړو باندې د کیلو حساب چلیږي، د لیټر حساب چلیږي. نو پوخ او کچه بس پرې دی، بس هغې کې خپل تاسو چې کومه منافع بس منافع لري او بس باقي خرڅوي. په میټر کې ګز او داسې ختمول غواړي اوس چې میټر دی او که ګز دی، یو له بله چې په دونه ګز دی او بل به دونه باندې میټر دی، په دې باندې نه پوهېږي. نو دا شی ختمول پکار دي. بس یو عالمي قوانین چې دي نو په هغې باندې پکار دي. نو چونکې اوس ملاویږي نه یو شی په ګزونو کې تاله یو کارخانې والا نه درکوي، هغوی په میټرو باندې خپل تالونه ناپ کړي دي. نو راځي په میټرو کې نو تی ولې په ګزونو خرڅوي؟ د دې دپاره مطلب دا دی چې ډبل ګټه کوي، اوم په ریټ کې ګټه کوي، اوم په دغه کې ګټه کوي. نو د دې دپاره فرمایي چې یعنې داسې مه کوئ. دا یو قوم ته یو شی شیطان خشته کي او هغه شیطان چې ورته خشته کي که نه نو هغې کې هغه منافع که نه هغه دنیاوي لالچي د هغې د وجې نه هغه ګمراه شي. دغه شانته سمودیان هم داسې دوه کاڼي ایښي په یو درنو به یې اخېسته په سپکو به یې خرڅول. نو الله پاک ورته صالح علیه السلام راولېږلو چې یو خو دا کار مه کوئ چې کم تول، یعنی دا یو کم تول شو، یو قسم کم تول شو چې په درونه له کم ورکوي خلکو له د خلکو مال کم کړي. کم په داسې شي چې تی په پوخو تلې نو که هغه مثال 15 کیلو وي نو هغه ته 4 سیره وخېږي، ته ورته دا 4 سیره شو. دلته چې د خپل 4 سیره دی نو هغه ته دا 15 کیلو دی، نو په 15 کیلو یې خرڅ کړي. نو دغه شانتي باغې دا کیسه کوله ورته پکې ډبل فایده ملاوېده. صالح علیه السلام ورته چې نه بس سیده سم نه کوئ، دوکې مه کوئ او صحیح یو کاڼي باندې لږ او په هغې باندې خرڅوئ او خپله چې ستاسو څه منافع وي هغه پکې کېدئ، بس هغه ساتئ خپله تاسو منافع خو به تاسو ته ملاوېږي. ای دا خبره نه منله، وایي یاره بس پرې دا زموږ خپل کار دی، په دې کې ستاسو کار نشته. بل پکې بت پرستي راغلې وه. درېیمه خبره دی به په لارو پر هغې کې ناست وو او شوکې به یې کولې او صالح علیه السلام له به چې کوم خلک راتله د مسلمانېدو دپاره چې چا باندې به د خبرې اثر وشو او د الله قانون به واورېدو او هغه به مسلمانېدو نو هغوی به یې یرول چې هلکه ګورې ور نه شئ هغله او که ورغئ نو ګورې بس بیا به مو خیر نی او دمکیانې به یې ورکولې، یعنې دمکیانې او په لارو په کوڅو کې به ناستې. یو داری چې د لارو کوڅو کې علماو مونږ ته مفسرونو حضرات به فرمایل چې دا په چوراهو کې په لارو کې چې کوم ناست دا ناستې ښه نه دی. ولې چې څوک به ګډ رواني ته به هغه پورې وخاندي، دا الله سبحانه وتعالی قدرت پورې دی وخاندل. څوک به ډون رواني، څوک به بوډا رواني، څوک به زنانه رواني، ته به ورته وګورې نظر بې نظري به دې وشي. نو لہذا په دې کې دې قباحتونه دي، په لارې کې کېناستل ښه نه دي. په لارو چوراهو کې په بازارونو کې بازار ته دا د شیطان ځای نه دی. وایي د دې دپاره حدیث مبارک کې راځي چې دلته چې راځئ نو 4مه کلمه ووایئ چې تاسو ته اجر ملو شي. او بیا بله دا دی چې یعنې مطلب دا دی تاسو سودا وکئ او بس بیا نیغ ځئ.
چې ډېر وخت تېروي په جومات کې تېروي او جومات کې هم یادانه چې شیطان د وخت خراب کړي په خپلو کې ګپ شروع کوي دنیاوي نه د دین خبرې کولی شي خو دنیاوي خبرې مه کوئ د هغې په ځای ذکر وکړئ تلاوت وکړئ او الله سره راز و نیاز وکړئ ذکر او عبادت دپاره یې دا ځای د دې دپاره په جومات کې هم چې کوم وخت تېروو نو بس ځان له کینو تلاوت کوو ذکر کوو که یو مسله چا نه تپوس کې خو دنیاوي خبره بلکل مه چېړئ او مه چا پسې غیبت کوئ چا پسې خبرې اترې کوئ لہذا الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول معاف کړي دلته کې الله سبحانه وتعالی اوس دا ټول قباحتونه د هغې ذکر فرمایي په خپل کلام کې اوس ورته غوږ کېږو انشاءالله فرمایي ویلا سموده او سمودیانو ته اخاهم د هغې ورور صالح علیه السلام موږ راولېږلو قال او هغه ورته وفرمایل یا قوم اعبدوا الله اے قوم عبادت کوئ د الله ما لکم من اله غیرو نشته ستاسو دپاره د الله نه ما سوا بل څوک مولا الله قد جاءتكم بینة په تحقیق سره راغلی د تاسو ته یعنی ښکاره دلیل من ربکم د رب د طرف نه هذه ناقة الله دا یو اوښه ده د الله سبحانه وتعالی په قدرت سره پیدا کړې شوي لکم ستاسو دپاره آیتا دا یو نشانی ده یعنی معجزه ده فذروها نو پریږدئ دې لره تاکل چې خوري فی ارض الله په ځمکه د الله کې خوراک څښاک کوي تاسو یې پرېږدئ لږ الله پاره به پرېږدئ څه غږ ورته مه کوئ ولا تمسوها بسوء او دې له لاس مه وروړئ دې ته تکلیف مه رسوئ په خرابې ارادې سره دې ته لاس مه وروړئ دلته کې دا الله سبحانه فیاخذکم عذاب علیم کني وبنیسي تاسو یو عذاب دردناک دلته الله سبحانه وتعالی د اوښې ذکر فرمایلو دې قوم ته چې کله صالح علیه السلام راغو او ورته چې ایمان راوړئ په الله باندې الله سره شرک پرېږدئ نو هغوی ورته دا شرط کېښو چې دا مخامخ غربي نه هغوی وی دې هسې نه منې کېږي دته یو داسې مړه یو خبره پیش کوي چې بس دې نه شي کولی نو بس په خپله به د ده نه بېغمه شو نو ډېر سخت شرط یې ورته کېښو او هغه شرط دا و چې ورته وي چې داسې کار دی چې د دې مخامخ غر نه اوښه پیدا شي او هغه بلار به وي هغه لنګ هم شي او هغه بیا بچې هم راوړي او بیا به یې ټول کلي له پیب ورکوي ګوره الله سبحانه وتعالی هر قوم په یو امتحان کې هم اچوي چې کله دی هغه ورته ووایي چې هلکه داسې سوالونه مه کوئ ځکه چې داسې قسم سوالونو کې بیا په تاسو به څه پابندي م الله پاک راولي او هغه پابندي که چې تاسو بیا ماته که نو ګوره بیا به د هغې سزا هم ډېره سخته وي نو لحاظه دوی ته مخکې نه دا ووایي خو هغوی نه منله نه نه بس یاره ته داسې وکړه نو مونږ به کوو په دې کې داسې کار وشو چې هغه الله ته نفل وکړه او بس الله ته په ژړا شو ودرېدو الله ته یې زاري وکړه الله سبحانه وتعالی ورته ویل چې دا قوم دې راوله او دلته دې ګوري مخامخ غر ته یې کته په دې کې غر وچاودو کاڼی غټ وچاودو او د هغې نه یو اوښه راووته په خپلو سترګو دی ولیده او هغه بیا یو سایډ ته هغه چې کوم دی لنګ هم شو بچې هم دغه کو او بیا الله سبحانه وتعالی دا حکم وکړو صالح علیه السلام ته چې دی ته ووایه چې یو ورځ به هلته یو کویې و چې د هغې نه به دی اوبه څښلې بعضې مفسرین کویې لیکلې چا کویې لیکلې یو شی دی د اوبو یو ځای و بس یو ځای و هغې نه به دغه کلیواله اوبه څښلې ټولو وړی به یې پې مالونه به یې هم پې اوبه کول هر څه به یې پې کول د څښلو به یې هم پې وړی مالونه به یې هم پې یو ځای و هغې کې کله چې دی ته الله پاک په دا پابندي کې خو چې یو ورځ به د دې اوښې وي هغه به بس ټوله ورځ به دا اوبه څښي او هغه د الله د معجزې برکت و چې هغې اوښې ته به چې کوم څاروي کتل نو تښتېدو به دی هغې کې داسې اثر ایښی و اوښ به هم ته تښتېدو هر څه به ته تښتېده ولې چې د معجزې شی و یعنې ترېده به دی او په بله ورځ به دا اوښه چې کوم دی په خپله دا به نه راځي دلته دا د الله حکم منونکې ده ستاسو نمبر به وي ستاسو په نمبر باندې به دا دې اوبو ته نه راځي او د دې په نمبر به ګوره تاسو نه ورځئ دا پابندي پې کېښوه دی وی بس د ټیک شوه دا پابندي مونږ ته منظوره ده
نو په هغه ورځ باندې به چې په کومه ورځ د دې به نمبر نو په هغه ورځ باندې د دې به چې نمبر نو په هغه ورځ باندې به اوبه ټول یوز کړي، په هغه ورځ باندې به ټول اوبه یوز کړي، په بل ورځ باندې به ټول کلي کې ګرځېده ورچا به لوښي ډکول او پی به ترې وشل چې چا کره پتیله به ترې ډکول او که دېشکې به دېشکې به ترې ډکول هغې کې خدای پاک د چشمه جاري کړې وه بس، او دومره پی به ورکول چې ټول کلی به پرې سیراب شو. اوس دغه سرداران چې کوم دا مشرانو د دغه کلي نو هغوی مالداران مو لکه ګډې بیزې او دا اوښان او دا میخې او دا غواګانې ساتلې وي، دا یې د ډېرو خلکو د ګجرانو په دې پیو میو باندې اوقات او خلکو په پیو ماړه شو، د یې نه چا پی هم نه اخېسته. بل دویم نمبر داسې کار وشو چې د اوبو پای باندې مصیبت پیدا شو، ځکه چې سره دومره غټ ټینکونه نو چې یو ورځ اوبې ځان سره اضافي ایښې وي او مالونو دپاره او په کورونو کې د ځان دپاره نو دوی کله به چې اوبه خلاصې به شو نو بیا به د یو بل نه غوښتې او هغې ته به تللی نه شوه، پابندي وه پرې ډېره سخته. نو به دوی ټول راغونډ شو چې را کوم ډېر پکې په هغه وخت سره مسلمانان شو او څه د خلکو ویرول چې هلکه تاسو ګورئ ایمان مه راوړئ ورېږه بس مونږ راځئ داسې په غم اورېدلي وو چې دا اوښه ختمه کړو چې بس دا کیسه د دې نه غم نه بېغمه شو، دا څه شر مونږ ته جوړ شوی دی، دا خو مونږ د لوږې د تندې مړ کېږو او مونږ د کوهي له نه شو ورتلی د چینې له نه شو ورتلی. نو چا هم ورته تن نه کړي خو چې دې اوښې ته نقصان ورکړي، ولې چې د الله پیغمبر ورته وفرمایل چې ولا تمسوها بسوء او مه لګوئ دې ته لاس په بده اراده سره، یعنې دې له څه تکلیف مه ورکوئ، مې وښئ او مې زخمي کوئ. نو فیأخذکم عذاب علیم، کنی وبنیسي تاسو ډېر سخت عذاب. الټیمیټ هم ورته میلاو شوی و، یېرېدم په زړه کې، خو دا غټ خلک چې دي که نه مفاد پرست خلک دوی د خپلو مفادات دپاره هر څه کوي او هم زما ستا په سر باندې کوي، په غریبانانو په سر باندې کوي، وړاندې کوي دی او په خپله په موټرو کې ګرځي. تاسو اوس هم ګورئ داسې کېږي او مړه کېږي پکې غریبانان خلک، خو غریبانان هم بس څه لالچ اخېستي چې سبا به راله نوکري راکړي یا به چېرته کې ځان سره بل څه عہده باندې ولګوي، په پاټۍ کې ومې ولګوي، هلته به راله فایده راکړي، ټیکه به راکړي، بل څه به راکړي. نو څه لکه د هغوی هم څه لالچي او د دوی هم لالچي. دوی داسې کار وکړو چې دا چا هم دې ته تن نه کېښو او سرداران او دا ټول دا کفار ټایپ خلک چې وو هغوی ټول ورته غوسه وو. نو هغوی وی چې یار دا کار څنګه وکړو، یو دوه ښځې وي چې هغوی دا اعلان وکړو چې بهی مونږ به په خپله ما او ډېرې ښکلې ښځې وي په حسینې به م وي شی چې، خو هغوی دا اعلان وکړو چې یاره مونږ به هغه چا سره واده کوو چې څوک دا اوښه مړه کړي. څوک بل تیار دی، یو دوه درې کسان چې کوم دي نه داسې تیار شو چې هغوی دوه کسان تیار شو، دوه او هغوی وي چې بس مونږ به دا کار وکړو، بس ټیک شو یو سره به ته واده وکړې بل سره به زه واده وکړم. بس هغه لالچ د دنیا وایي د ښځو بعض اوقات وایي دی یو ډېر بعض لکه سړي ګمراه کړي، په غلط کار باندې اماده کړي. نو لهذا دې واقع کې الله سبحانه وتعالی دا نه دی ذکر کړي، دا مفسرینو حضرات واقع راغشتې ده. الله سبحانه وتعالی دومره ګهرایه ته نه ځي د یو څیز، بس هغه مختصرا ذکر کړي چې دې له ګورې ګوتې مه وړئ کني که ور موړي، یعنې دې ته مو تکلیف رسولو، مړه مو کا یا مو زخمي کا یا مو ووهله نو بس تاسو له بیا سخت عذاب ملاویږي. بس الله خبره ختمه کړه. دی څه چل وکړو چې دی دا نو هغه انعام هغوی ګټلو دپاره وایي یو ورځ بس دا مازدیګر کې واپس تله هغه خپل طرف ته او اوبه یې چوس کړې نمبر یې ختم شو، نو دی ورته هغه کاڼي شاته پټو، نو یو چې کوم دی نو په خپو باندې وواله او بل پې ورټوپ کړو، نو بس هغه ذبحه کړه او هغې حلاله کړه او بیا د دې غوښې چې کوم دی نو هغه یې وروره تقسیم کړي او ټولو خلکو په خوشحالۍ خوړې او هلکه دا وګوره او داسې چل هغه چل دی. یو قسم چې څنګه صالح علیه السلام ته پته لګېدلې ده، هغه زر را دو کړو او ورته یې چې دا مو څوک ظالمانو، دا خو تاسو ډېر بد کار وکړو او دا اوس داسې کار وکړئ چې د دې دا بچی ده نه ګورې هغه خپل ځای ته غر ته لاړ نه شي،
دا راټینګ کوي بچي راټینګ کوي بچي چې دای سو ورتلو کوم مسلمانان هغه وی چې رسول د عذاب د خدای راځي خو په ټولو راځي خو هغه دونه کو ورپسې خو هغه بس بچي دونه په تیزه کې لاړ او کوم ځای چې مور پیدا شي او هغه ځای کې نه او بس غیب شو بس صالح علیه السلام دیلا 3 ورځې هغه ورکو چې په لومبي ورځ بس تاسو مخونه تک زیړ شي په 2 ورځ به تک سر شي او په 3 ورځ باندې بس تاسو مخونه تک تور شي او بس بیا به تاسو باندې عذاب د خدای پاک راشي ټول به مکیږي دې ته چې کله دا پته ولګي او په سبب باندې را پاسې ده نو چې وی کته په شیشه کې نو مخونه تک زیړو چې مخونه تک زیړو نو بس وی چې لکه خبره خو اشاره نو ګوره بیم توبه ونه وستا داسې شیطان ولا په سترګو او په لغه باندې پټه راوستي وي نو الټا انتقام د پاره وی راځي چې صالح علیه السلام او رضا کور والا خو یو ول ځان نمړو کوی بیا وګورو په موږ باندې خاصم عذاب را روان دي نو دوی پروګرام جوړ کو یو ډله جوړه شو دوی پاغه باندې حمله کوله داغه په کور باندې ورخته چي کې مسلمانان هم کوم ناس دا ټول مړ کوي بس کیسه ختم شي مونږ بل 2 ورځې پس مړ کیږو دوی نن مړ کوي بس کیسه ختم شي دوی چې څنګه په لار باندې روانو الله په یو داسې یو سینه وروړي چې کانو چتول او دوی باغ کانو کې بس سم او په مخونو او په سرونو په دغه باندې لګي زه په ځای مړ پراتو ټول مردار شو ختم شو دوی راغو کوته نه رسیدل بدرې مورل باندې الله حکم راغو صالح علیه السلام ته چې مسلمانان خپل ځان سره وباسه دی علاقې نه او بدا کیو په دې باندې بیا یو هدري چغوالی شو او هغه چې سره دای چې کوم دی ټول پر مخې را پرې وته عمر شو او بعض مفسرین لیکلي چې زلزلہ په راغه مختلف قسم عذابونه په راغه خو بس ټول په یو ځای باندې ختم شومړ شو مسلمانان خو پاک بچ کړو دلته کې الله پاک فرمایل وذکروا او یاد کئ اس جعلکم چې کله وګرځولې تاسو خلفاء رست راتلون کی یعنی خلیفگان من بعد عاد د عادیانو نه پس عادیان خو تباہ کړن دای نه پس دیت مهلک ملاو شو دیت کې لادونه کفر او شرک نور راغله دی اغي نه پس بیا پدې کې کفر او شرک راغو وبوعکم او زیاتی کی فی الارض پس مکه کې تاسو تتخذون من سهولها چې جوړوي پاغه میدانونو د غزمکه کې قصور وای محلات او تغطغط محل غټ محلونه دی جوړول وطن حتون الجبال بیوتا او پرې کوي غرونو لره تاسو او پای کې کورونه جوړوي دای د دین اندازه واغشت چې دا سیله او طوفان سره غي مرشو نو اوس به موږ ځل مسجد جوړی کو په غرونو کې بس یعنی وبکونو او پای کې به کمرې جوړی کو نو کدا سیله طوفان راځي نو بس هغه ته بننوځو نو د طوفان نه بم بچو چې په غر باندې وي او بدون نو برکیږي اکثر لاندې زی او بل سیره کرازی نو بس په غارونو کې بننوځو نو بس دینه به دې کې ومنګه بچو او الله خپل عذاب بدلی را بدلی نو دلته کې الله سبحانه و تعالی فرمایل چې د دې هغه کار دا کوم تاسو په پزبکه کې لوی محلات جوړوي او په غرونو کې مسجدان لا جوړی کړي کورونه مو جوړ کړي دي د بچ کېدو د پاره او په خوشاله اوسئ فذكروا آلاء الله خو یاد ساتئ تاسو احسان د الله ولا تعصوا في الارض مفسدين او مو جوړیږئ تاسو پزبکه کې د فساد کوونکو خلقونه فساد پیلاوونکو خلقونه مو جوړیږئ قال الملأ الذين استكبروا اوي هغه سردارانو د هغه کسانو چې چا تکبر کړو من قومه داغه د قومنا د صالح علیه السلام د قومنا للذین هغه کسانو ته استضعفوا چې کم کمزوري اکثر په پیغمبرانو باندې اول ایمان چې چاروړي نو هغه کمزوري خلک لکه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم زیات تر غلامانو او دا لاندې غریبانو خلکو زیات تر ایمان راوړو
نو دلته چې کوم زیات خلک نو هغه غریبانان خلک نو هغه متکبرانو هغه مشرانو د قوم چې کوم هغه غریبانانو خلکو ته وی لمن آمن منهم چې چا د هغې نه ایمان راوړی و اتعلمون آیا تاسو ته یقین دی ان صالحا مرسل من ربه چې صالح علیه السلام الله پاک رسول را لېږلی دی قالو نو دوی ورته جواب کوي انا بما ارسل به مؤمنون مونږ خو د هغه په رسالت باندې ایمان راوړی دی یعنی مؤمنان یو قال الذين استكبروا اوی هغه متکبرینو مشرانو انا بالذي آمنتم به کافرون مونږ چې یو په هغه باندې چې په چا باندې تاسو ایمان راوړی دی هغه باندې د هغه نه انکار کوو یعنی مونږ کفر کوو په هغه باندې کفر وایي انکار کا مونږ د هغه د نبوت نه انکار کوو ایوه تاسو خو په ایمان چې په چا مو راوړی نو مونږ د هغه نه انکار کوو نه منو دلته کې الله سبحانه وتعالی وفرمایل فعقروا الناقة نو بیا څه چلو کو چې مړی کا هغه اوښې لره وعتوا عن امر ربهم او سرکشی او کا په حکم د رب خپل کې وقالو او وی یا صالح ائتنا اے صالح علیہ السلام راولا بما تعیدنا اغا عذاب لرا چکم تمونگا یاره داغینا ان کنت من المرسلین که صحیح معنو که دا اللہ پاک رسولی نو تپمو معنی عذاب راولا فاخذتهم الرجفتو نو اونی والدی لرا یو سخت زلزلی یو سخت زلزله په دی باندې راغله فاصبحوا فی دارهم جاثمین او دی په خپل کورونو کې پراته وو الټا که څوک داسې او نه داسې په کونډو کې ناستو داسې پراته څوک چې په کوم اړه خو په هغه طرف غورځېدلی دی څوک الټا غورځېدلی څوک په اړه غورځېدلی څوک داسې غورځېدلی داسې زلزله او چغه پرې راغله چې بس د هغې نه پس دی تاړو مکمله ونه شو چې چا سره خبره خو کي لکه مثال مونږ څلور کسان ناست یو چا سره خبره دومره سخته زلزله راغله چې په هغه یو ساعت کې ټول نڅا ووته او څوک چې په کوم اړخ لاړو نو بس پړ مخې پرېوته الله سبحانه وتعالی فرمایي فتولى عنهم نو وی بیا وګرځېدو د دینا وقال یا قومي یعنی هغه پیغمبر صالح علیه السلام چې کله په دی باندې بیا تېرېدو د دې لاشونه پراتو کنه نو هغه راغلو نو داسې وګرځېدو د دی نه واپس لاړو وقال او وی ځان سره یا قومي اے قومه لقد ابلغتكم بشکا چې رسولو ما تاسو ته رسالتا پیغام د الله سبحانه وتعالى ربي چې زما رب دی ونصحت لكم او ما خو تاسو ته ډېر زیات نصیحتونه وکړو ولكن لا تحبون الناصحين لیکن تاسو نه خوښوئ خیرخواهانو لرا خپل خیرخواهان چې کوم دي هغه تاسو نه خوښوئ نصیحت کوونکي خلک نه خوښوئ اوس هم که تاسو ډېر ګورئ چې څوک ورته نصیحت کوي نو دومره پرې بس دغه چې یاره بس ما ته نصیحت مه کوه یاره پرېموده په خلاف نو ویې وره که نه ظالمه ثواب خو به درته میلاو شي که څوک تبلیغي دله راشي څوک مولانا دله راشي او تا ته د څلور خبرې کوي نو ښه په ادب یې واوره چې په ادب دې واورېدو شاید چې الله راته هدایت وکړي او اثر در باندې وشي او که نه چې تا د هغه ورټولو د سپېڅلو نو د هغه ثواب خو شو خو ته خو محرومه پاتې شوې نو کم از کم دا لږ غونتې وخت ستا 2-3 منټه 5 منټه چې کوم دي دا خو قیمتي شي که نه د دې دپاره دا کوشش کول پکار دي چې بی څوک نصیحت کوي که نه نو هغه خوښول پکار دي چې هلکه دا ښه سړی دی خدای پاک دي ښه ساتي چې مطلب دی مونږ ته نصیحت وکړو نو دې لپاره کوشش کول پکار دي چې بی څوک وعظ نصیحت کوي نو چې څومره ټیم یې تاسو سره نو هغه په ډېر خوش اسلوبۍ سره اورئ
او په ډیر خوري دغه سره اوري او چې باقی کار وي نو ډیر په معذرت وتوای چې رجی زماله کار دی کومه ته ملګری اجازه راکړو نو زبلار شم ورخه خبر دلته څنګه چې ګور پیغمبر فرمایل چې ولكن لا تحبون الناصحين لیکن تاسو نصیحت کوونکي خلق سره محبت نه ساتلو نه مو خو لاغه خلک چې چاته نصیحت کولو ما تاسو ته نصیحت کولو تاسو ته غاځه ما خبره پرخ کاری دا لہذا نن داسې ورته پراته او ساګان د ټولو خلکو نو وته مړشوي او عذاب در باندې الله پاک مسلط شو نو که چې تاسو دا یاد ساتل زما په خبره باندې عمل کړی نو تاسو له خدای نور مهلت در کړی په دې دنیا کې دا آبادې دو الله سبحانه وتعالى دې مونږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي یا الله زموږ ناس ته په خپل درگاه قبول او منظور کړي که په دې کې په معنا او په مفهوم کې زموږ څخه کمې زیاتې شي وي معافرت وکړي یا الله موږ نه کارونه واره چې تاسو ته رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي په موږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران دي یا الله شفایاب کړي څوک قرضداران دي قرضونه نه خلاص کړي د چا څه شرعي حاجتونه د خپل غیبي خزانه وته پوره کړي د حق او حلال او د فراغ سبب د ټول مؤمنانو سره په خپل کور کې وطن باندې وکړي په اخر کې مو یا الله دا عظیم شان کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او زمون د آبا او اجداد مغفرت وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق